بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو د پښتو ټي وی نه موږ تاسو په خدمت کې د یوې نوې ویډیو سره حاضر یو. کتونکو په دې ویډیو کې به د دنیا 15 خطرناک جینونو باره کې معلومات درکو. خو کتونکو د هغې نه مخکې زموږ پښتو ټي وی چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دباو کړئ چې زموږ نوري ویډیوګانې تاسو ته په وخت دررسي. کتونکو لومبي به موږ تاسو ته د بینکوانګ جیل باره کې معلومات درکو کوم چې تایلند په ښار کې موجود دی. کتونکو دا جیل د خلکو نه برابر کړی شوی دی. بینکوانګ جیل کې نه صرف د تایلند بلکې د دنیا مختلف جیلیان سزاګانې خوري. کتونکو د نورو جیلونو په نسبت دا جیل ډیر خطرناک ګرځول شوی دی او دا جیل په 1930 کې جوړ شوی دی کوم چې د 3.5 قیدیانو لپاره جوړ شوی او خو نن په دغه جیل کې 8000 قیدیان موجود دي. کتونکو تاسو دا اندازه لګول شي چې دا جیل د دومره قیدیانو نه ډک شوی دی چې دغلته کیسه اغستل خو مشکل ده. په کوم کې چې زیاتره قیدیان د 25 سال پورې سزاګانې خوري او 10% قیدیان د سزای موت انتظار کوي. دا کم 10% قیدیان چې دي د دوی په خپو او لاسونو کې هر وخت خټکړې موجود وي بلکې دا نه چې کم نوي قیدیان راشي د هغوی په خپو او لاسونو کې د کلونو لپاره خټکړې اچولې شوی وي. په دې جیل کې صرف قیدیانو لا د یو وخت روټي ورکي چې په هغه کې یو پلیټ چاولي او یو پلیټ سوپ ورکي او کم قیدیان چې د بل وخت روټي غواړي نه هغوی ته د بل وخت روټي ملاويدو د پاره هغوی دغه جیل کې د غټ خلکو خدمت کوي. په کومه چې هغوی ته پیسې ملوش نو دغه غریب قیدیان په کینټین کې د دویم وخت روټي اخوري. د تایلند په جیل کې په ډرګ باندې په قتل باندې ډیر غټ جرم دی او کم کسان چې سمګلینګ کوي هغه په دغه جیل کې 50 کاله قید وي. کتونکو لا سبنی تاجیل کم چې په وینیزویلا کې موجود دی په کم کې چې ډیر خطرناک قیدیان موجود دي او د وینیزویلا حکومت لخوا په دغه جیل کې 80% قیدیانو سره وسله هم موجوده ده. په دغه جیل کې 3200 خطرناک مجرمان موجود دي. کتونکو دغه 3200 کسان یې په یو داسې عمارت کې بند کړي دي چې دغه ځای صرف او صرف د 200 کسانو لپاره تیار کړی شوی وو. کتونکو دا خبره به غلطه نه وي چې دغه جیل کې قیدیان د ګړو او چیلو په شان بند کړي دي. دغه جیل کې 250 کسانو د پاره صرف یو سکیورټي ګارد موجود وي. د سله وجه چې د دغه ګارد د پاره دومره کسان کنټرول کول آسان کار نه دی. په دغه جیل کې د قیدیانو بل قانون دی کوم چې واړه قیدیان دي خوي د باتروم د پایپ نه وبس کی. د سله وجه چې په دغه جیل کې جګړې هم شوې دي. په 1994 کې یو سل 8 قیدیان په دغه جګړو کې مړ شوي وو او په 2014 کې هم د 14 قیدیانو مرګ واقع شوی وو. د وینیزویلا سابق صدر دا په خپل هم ویلي دي چې د وینیزویلا جیل د جهنم دروازه ده. کتونکو د امریکا رایکر ایسلند جیل کم چې په یو جزیره باندې واقع دی. کتونکو دا جیل د امریکا دریم غټ جیل دی. کتونکو پیټک ایسلند جیل کم چې په رشیا کې موجود دی دا هم د دنیا په خطرناک جیلونو کې شمارل کیږي. دا جیل هم په یو جزیره باندې واقع دی. په دې جیل کې د رشیا خطرناک قیدیان بندي شوي دي. کتونکو قیدیان د ورځې 15 غنټې په یو انتهایی وړوکي جیل کې بند کړي وي په کوم کې چې صرف د 2 قیدیانو بندولو گنجائش وي او صرف یو نیمه غنټه د ورځې دغه وړوکي جیل نه د بهر راوستو هوی ته اجازه وي. دغه جیلیان په کال کې صرف 2 پیری خپل کسانو سره ملاويږي. نه هو په دغه جیل کې سپراپر باتروم موجود دي نه پکې د اوبو سہولت. دغه جیل کې د ټولو نه زیات خطرناک ټایم خغوي چې کله یو قیدی ځان لبن وي او کتونکو که دغه جیل کې یو قیدی خلاف ورزي وکي نو په یو کمره کې ځان لبن کی چې په هغه کمره کې تور تیاری وي او په یو کرسي باندې یو تړي او د 15 ورځې لپاره په دغه کمره کې بند کړی وي چې هلته کې هغه ته صرف تیار په نظر راځي چې دغه جیل کې باتروم د نش برابر دی. د سله وجه چې ډیر قیدیان بیمار شي. کتونکو کیرنډیرو جیل اسه هو کتونکو دا جیل بند کړی شوی دی او هغه ځکه چې مرګ له دعوت ورکول او کتونکو دا جیل د شپږ سلويختو کالو نه کولو. په دغه جیل کې به قیدیان په یو وړوکي پنجره کې بندول او د ګارد مرزي به وا چې کله او څه ټایم کم قیدی وولي. کتونکو دغه جیل کې به قیدیان دومره واخل دومره ظلمونه به وسره کول چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. کتونکو د نورو داسې قسم ویډیوګانو کتلو لپاره زموږ پښتو ټي وی چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دباو کړئ چې زموږ نوري ویډیوګانې تاسو ته په وخت دررسي.